السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم غلام اکبر. نن یو بل پروګرام چې تاسو په خدمت کې حاضر یم. تحصیل چیرمن عزیز الله خان موږ سره موجود ده. د دې جماعت اسلامي ضلعي امیر ها ده. ضلعي امیر صاحب، تاسو ته زه په خپل پروګرام چې هرکلی وایم. سوال دا ده چې تاسو الخدمت فاونډیشن په ترو باندې او دغسې کروڑونو روپۍ چې دي تاسو په فوډ پیکیجونو باندې خلکو ته ورکوو. خو خبره دا ده چې دې سره خلک خپل مهنت پرېږدي او د غریبت ختمولو مؤثره طریقه نه ده. نو ولې نه چې تاسو دې په ځای باندې چې بل داسې کوشش کولی چې مستقل طور باندې د غریبت ختمېدلی، چیرې دا خلک روزګار طرف ته تللی، نو تاسو په یخ طرف باندې چې داسې منصوبه ولې نه شروع کوو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. غلام اکبر بھائی، تاسو ډېر هغه پیتې کې خبره مو وکړله، پیتې خبره مو وکړله، صحیح خبره مو وکړله. موږ په دې وخت باندې لګیا یو فوډ پیکیجز خلکو ته ورکوو او یو په ذریعه باندې لکه خلکو ته وقتي ریلیف خو میلاو سي، یا 15 دن یا 20 دن یا میاشتې پیکیج درته میلاو سي. وقتي طور باندې دای مهنت نه لاندې رایسي، مهنت نه کوي بیا. بالکل. نو دې پر الخدمت فاونډیشن یو اهم کوشش کړی دا، اهم کاوش یې کړی دا. بنو قابل پروګرام یې اناونس کو او یغه دا بنو قابل پروګرام د چه شای لکه بنو قابل لکه قابل جوړ سا چټي قابل جوړ سا. بنو قابل پروګرام دا بیسیکلی آی ټي کورسز دی 15 په تعداد چې دا آی ټي کورسز دی او دا چونکه دا نوې جدید زمانہ دا، ماډرن زمانہ دا، آی ټي دور دا، دا آی ټي کورسز دی او دې په ذریعه باندې اول الخدمت فاونډیشن با سکریننگ ټیسټ اخلي، خلک رجسٹریشن کوي لګیا دي، عید پورې به دا رجسٹریشن عید نه بعد به یو ټیسټ کیږي او یغه ټیسټ په نتیجې چې با سکریننگ کیږي چې دا خلک دا 15 چې کوم مش سره کورسز دي کاونسلینګ به کوي چې د چې کوم دا نوجوان چې صلاحیت ته چې په کوم ټریک باندې موږ روان کو، بیا به 3 منث دوی ته باقاعده کلاسونه اخیستل سي، ماهرین به وترجي او دوی به دې قابل جوړی چې دوی خپل کور چې ناسي او د دنیا په سطح باندې، دنیا نن سبا ډېره وړوکې سوې ده، نن سبا امریکې او برطانیې او ټول هر شی آنلاین لګیا دي. بالکل. نو دا خلک، دا نوجوانان که هغه زنانه دي او که هغه نارینه دي، دا به عزت خپل کور چې ناسي روزګار به کوي آنلاین. نه دا کورس چې دا کورس پر به دو لکی ته نورنګ ته بنو ته پېښور ته راځي که نه آنلاین به؟ نه، دا کورسز چې کوم دي دا به فزیکلی کیږي، دا به سنټر په نورنګ چې هي، دا سنټر به په بنو چې هي، دا سنټر به په کوهاټ چې هي، دا سنټر به په پېښور چې هي، دا سنټر به په شمالي اضلاع چې هي، په سواد چې به هي، مردان او دغه ټولو اضلاع چې به بیل بیل سنټر یې وي او الته به فزیکلی دا خلک درومي او دا به ټرین کیږي او یغه بعد به دا خلک خپل کورو چې ناسي او آنلاین کاروبار بکی او یغه په ذریعه باندې به دو عزت سره زبدون هته رہی. موږ باقاعده یو پلانینګ سره روان یو. دا وقتی ریلیف ته چې کوم فوډ پیکیجز دا او هغه چې کوم د مستقل علاج دا، دین علاوه هم موږ چاته کاروبارونه په فزیکلی په بازار چې سره نورنګ بازار چې مو کم از کم یو 100 کسان بزدا سے وشولای سن چې هغه ته اوس پر موږ روزګار شروع کړای دا او هغه ته مو 1,49,000 در 7 लाख روپو پورې پیسې ورکړې دي، ایډ مو ورکړه دا او هغه په ذریعه باندې دوی کاروبار کوي او ما امید ده ان شاء الله چې راتلونکو 2 میاشتو چې به موږ مزید یو 50-100 کسانو ته کاروبار مزید شروع. نو دا یو وړوکی کاوش ته او په دې باندې موږ لګو ان شاء الله. ما امید ده چې دې په ذریعه باندې موږ لکه مروت نوجوانان چې کوم دي کاغه میل دی او کافی میل دی آبا یو باعزت کاروبار طرف ترایسی، باعزت زمدون ترولو طرف دی چې داسې لیمیټیشن نشته ده چې یاره سیټان به کم وي یا به زیات وي، فرض کړه بېروزګاري ډېر زیاته، نوجوان ډېر زیات دي، نو آیا داسې خو به نه وي چې خلک ډېر وي او بیا دو ډسکریج شي چې دا خو موږ پاته شو چې داسې هغه شته ده؟ موږ سره خصوصا نورنګ چې خو ښه ډېر انتظام ده، موږ سره بلډینګ شته دي، موږ سره لیب شته ده، موږ سره کمپیوټر شته دي، هر شی موږ سره موجود دي او ما یقین ده چې کم از کم نورنګ په سطح باندې به موږ ته دا مسله نه پیښیږي. نورو ضلعو نه زه خبر نه یم خو خپل نورنګ چې کوم ده که هغه موږ سره په زرونو کسان هرایسي، زه انشاءالله دا یقین ساتم
چې هغه موږ په اساني سره ښه کاونسلینګ به وکړو، ښه ټیچینګ به ورته وکړي ماهرین، او دوی به دې جوګه سي چې دوی به په ټول ورلد لیول باندې کاروبار په اساني سره کولای شي آی ټي په ذریعه. ډیره مهرباني. او دا به دوی ته دا به نه صرف سرکار چې کوم آی ټي بورډ د دې کې پی یغه به باقاعده سندو ته ملاويږي. انګلند چې یو بورډ دا یغه به دوی ته سند ملاويږي، دا به نېشنل او انټرنیشنل ادارو به دوی ته سندونه ملاويږي چې دوی مشترک کورسز وکړي. دا به دوی کبیرون ملک درومي الته نوکریان هم په مين دی. اچھا مطلب دا چې د شو ریپوټیشن ادارو نه چې دوه سرټیفیکټونه ملاوي دا ډیره ښه خبره ده. میر صاحب ډیره مهرباني، شکریا. ګرانو کتونکو تاسو عزیز الله خان صاحب خبره واورېدلې. نوجوانانو ته پکار دا ده چې دوی دغه کورس نه فائدہ واخلي، بنو قابل یعنی قابل جوړ سه. دا ډیره ښه خبره ده او ټول نوجوانانو ته موږ دا ریکوست ده، اپیل مو ده چې دوی دغه موقع نه فائدہ واخلي او کوشش دی وکړي چې دوی چې زده کړه وکړي، ځکه چې دنیا ګلوبل ویلیج جوړ سوی ده او هر سړی پیسې ګټلی شي چې لږ محنت وکړو. نو کوشش وکړو نوجوانانو، محنت وکړو او د میر صاحب دغه منصوبې نه الخیر من دغه منصوبې نه فایده واخلو. انشاءالله ډېر زر به یو بل پروګرام چې تاسو په خدمت کې حاضرېږو، تر هغه پورې اجازه غواړو. الله په امان.